اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین یمو دا وړوکی غونې کلیپس یو وړوکی پیغام د ټول ضلع کورن په نامې باندې لکه څنګه ټولو ته معلومه ده چې ضمن الیکشن هر کینې 45 کې روان دي سرګرمیونه روان دي په تیرو صدیونو کې بلکې څومره وختونو کې موږ خپل ووټ ورکړی دی ضایع مو کړی دی موږ سره یوه سنهرې موقع دی په دې وخت کې چې موږ خپل ووټ استعمال صحیح ځای کې وکړو ته خپل ووټ استعمال صحیح ځای کې بس نه کې هغه کاندیډیټ ته خپل ووټ ورکړه چې هغه په ضلع کورم بلکې موږ سپیشلي سنټرل کورم ته څه کار څه فایدې ور ورسوي ووټ نما د تبدیلي ووټ ورکونې سره به موږ خپله تبدیلي راولو موږ به علاقې کې څنګه تبدیلي راولو موږ به خپلې کورمې کې څنګه تبدیلي راولو مختلف امیدواران مې راوړي زه کرټیسیزم نه کوم په هېچا باندې کرټیسیزم نه کوم کرټیسیزم وخت مو نه تېر شوی دی ټول عمر مو وکړلو په یو باندې وکړو په بل باندې وکړو هېڅ همته نه لرو دې ورې موږ سره یوه خاموقع دی هغه د فخرزمان په نومېږي فخرزمان موږ سره خلک LA 45 نه د PTI ټکټ هولډر دی رسو څه ټولو کورمیوال سنټرل اینډ لوور په مضبوط په ایمان په قوت سره ووټ ورکړو او تبدیلي راولو انشاءالله ملک فخرزمان د MLA نیکسټ جوړېږي دا ایمو تاسو یقین دی اعتماد دی څه به جوړېږي چې زه ووټ ورکړم ته ووټ ورکړي دا به تبدیلي راولي الحمدلله په وفاق کې هم د PTI حکومت کې کوم وخت په صوبایي حکومت هم د PTI دی نو دا کاندیډیټ مو سره یوه سنهرې موقع دی دا زموږ سلیکشن کمیټي د PTI په موږ باندې ورهم کړی چې داسې سړي ته یې ټکټ ورکړی دی چې هغه په صحیح معنو کې زموږ د ووټ حقداره دی راڅو چې ټول په ایماني قوت جذبې سره ملک فخرزمان ته خپل ووټ ورکړو زه به هم ورکوم تاسو نه هم امید لرم چې ملک فخرزمان ته به ووټ ورکوو ملک فخرزمان به کامیابوو